تاسو له خپل تعارف را سره جوړ کې او بیا څه مسله شوې وه عدالت څه فیصله وکړل دا راته ووایه. زما نوم افتخار احمد دی، والد خان بادشاه د شفقت اوسیدونکی یم او اوکاشا انټرنیشنل نه کار کوم. د ورسیز د زما د دفتر چې کوم د لیسنس نوم دی جی دا فرمان ولد لقمان ما د اګریمنټ په ویزه باندې لیږلی او هلته کې چې کوم حالات جوړ شو نو هغوی هلته کې کفیل انکار وکړو سیټ کو یا نه بیا مونږ جی لاړلو له هغه ځای سعودي عرب چې کومه خرچه لګېدله له تنزل یعنې کفالت هم ولو که بل کفیل ته هغه چې څومره خرچه کېدله او دلته ما کوم اګریمنټ کوم زبان کړی هغه اګریمنټ هغه زبان باندې ما بیا واپس ټیک کړ حالن کې ټیم یې واغسته خو دې عدالت له تاسو له ټولو له الله ډېر خیر ورکړي چې مونږ له دواړو راضینامه وکړه او مونږ دواړه په دې باندې ډېر خوشحال یو. تاسو عدالت د فیصلې نه مطمئن یې؟ بالکل جی مونږ مطمئن یو، الله دې ډېر خیر ورکړي د عملي له د جج صاحب له چې ټیک حقیقي کومه خبره وه هغه یې وکړلې جی. تاسو دلته څه داسې خبره خو نه رامونته چې لکه ستاسو څه خرچه مرچه وشوه څه پیسې؟ نه جی هېڅ یو روپۍ هم نه ده لګېدلې بدقه له درخواست او د شناختي کارت را دې کري مو لګېدې جی. زموږ په عدالت کې نه چا عملي د مطالبه کړې ده نه څه نور څه مونږ نه پیسې مطالبه. مطلب ستاسو ته د عدالت ټول سهولیات په فری کې ملو شو؟ بالکل جی په فری کې ملو شو او الله دې ټولو له جزای خیر ورکړي چې زمونږ دا روغ یې راوستله او دا کار یې برابر کړي جی. خپل تعارف را سره ړومبی وکړه د کوم ځای څه نوم هم دی او بیا راته ووایه چې ستاسو څه مسله وه څه فیصله وشوه؟ زه خو د خواجه اوس اوسېدونکی یم او په قوم دمزی یم او مومند یم شفقدر ډیری یم. زما د افتخار امیر سره د ویزې لانجه وه زما بچی لیږلی او سعودي عرب ته سټینګ یې نه خواړه او اخره کې ما زه د عدالت ته رالم په دپسې ما ډېرې منډې رامنډې ووالې خو خدای پاک مهرباني و او د دې عدالت مدد ما سره سو د الله مدد او بیا د دې عدالت مدد ما سره نو هغه مسله زما حل شوه. د دې عدالت په ذریعه باندې ما په انجنټ باندې زور راوړو د پابل دغه باندې زور راوړو نو په سعودي عرب کې لکه که دا انجنټان ډېر هم صحیح خو چې سعودي عرب نظام دغه نو بیا دلته دویم غله دي موږ هم دغه شو خو زه بهرحال هغه خبره زموږ دغه ته راله روغې ته راله بل زه یو خواست کوم د عوامو ته که د چا څه مسله یو څه په دغه کې نښتې نو دې عدالت ته دې راشي انشاءالله تعالی چې زه ترې مطمئن یم همداسې به ترې دا نور هم مطمئن یي. ستاسو فیصله څه وشوه جي؟ زموږ فیصله د ویزې د تنزل وشوه. تنزل خرچه به هلته هغه ډکوي انجنټ به یې ډکوي نو زما بچی به دا په حل کوي بس په دغه ځای باندې ما اخري فیصله وشوه او عدالت کې به دا ماله ثبوت راکوي او بس ما تنزل تاسو دې ته وایي چې لکه د یو کفیل نه بل کفیل ته ځي سر جی بالکل د هغې خرچه بیا دوی ورکوي او دوی بیا ورکوي. ټیک ته جي څه اپیل کوي عوامو ته؟ عوامو ته مې دا اپیل دی چې څوک په څه تنازع کې لکه زه چې څنګه نښتی یم نو داسې که بل مسلمان نښتی نو دې عدالت ته ډایرکټ راشي او انشاءالله د انصاف عدالت دی. ستاسو دلته څه خرچه مرچه وشوه یا سره نه جي بالکل د وکیل خرچه یا څه بل هېڅ هم نه ده شوی بس څنګه راغلی یم همدغې سوله به ترې ځم انشاءالله خو ډکه منګول به ترې ځم.